السلام علیکم. زه یم ډاکټر انعام الله خان. د دې ملګري د ګډو فارم کړی دی او ټول بلخي ګډانې راوستي دي او دلته پکې یو دوه ایشوز چلیږي. هغه ایشوز دا دي چې یو خو دې وایي چې دا خپې خوږېږي، فوټراټ ورته کېږي جی، خپې خوږېږي، دې ته فوټراټ وایي. صحیح ده. بل پکې یوه ګډه دا پرته ده، دې ته لیسټریوسس شوی دی او ډېر زیات په بره حالت کې ده، خراب حالت کې دی، دې کې بیا علاج ممکن نه دی. اوس ګوره لیسټریوسس باندې رانږدې شه ماته. په لیسټریوسس باندې او په فوټراټ باندې به یو دوه خبرې تاته کوم چې لیسټریوسس عموماً په هغه ګډو بیزو کې کېږي کوم ته چې د خوراک ضرورت نه پوره کېږي او موسم په بدل راشي، په سټرس کې شي. سټرس وایي دباو ته، که هغه زیاته یخني ده که هغه زیاته ګرمي ده، دې ته به خوراک بیلنس ساتي. دا تاسو وینئ په دې اخور کې دا ګیاګانې دي، په دې کې اکثر مولډي وي، څښا وي، یا ورته تاسو څښا خوراکونه ورکوئ. دا د دې نه لګي دا شیزونه په دې کې. فوټراټ چې دی نو فوټراټ د دې ګندګۍ نه ډېر لګي. یو خو تا په ځای ودرولي دي ډېر زیات، زه چې ګورم د وختي راسي ګډې په ځای ولاړې دي. دوی له به واک ورکوي، مزل به ورکوي، که چرګ دی که ګډه ده که بیزه ده، چې دا چې نه ګرځي او دا چې په ځای ولاړې دا به ناجوړه کېږي، دا بیماري. فوټراټ د دې ګندګۍ نه کېږي، دا به سحر ماښام دا فرش وینځي، دا به تیا خواکین ورته دا به وینځي. یو مینج یعنی دا اخور چې دی دا کوشش وکړه چې هغه نور ته هم جوړ کړي، پتا یخني را روانه ده. نو دې یخنۍ ته بیا دلته ته نشي راوستی، دلته دونه غټه پرده ته نشي کولی، دا به نور ته خامخه وباسي. دا مینجمنټ دی که نه، لکه دی باندې د ډاکټر نه زیات پوهول پکار دي چې تاسو پوه شئ. فارم ته که ایسار ماښام پکې خیال لري، دې باندې به لږ شانتي پرې دوه درې خبرو باندې خیال وساتئ. ټیک سپری به کې د کونو نه او د شینو نه به دا پاک ساتئ. په میاشت کې یو ځل په اخور کې او په هر ځای کې سپری کوه، اکریسایډل سپری کوه. ټیک ده. راځه هسپتال ته، اب درله موږ فری درکوو. ستا فارم ښې نه ښې طرف ته لاړ شي. ښکلې ګډان دې ساتلي دي، یو یو ګډ د لاکو لاکو روپو دی. الله دې درته بختور کړي. خو درته درې څلور خبرې به دا کول او اپناول دا ستا کار دی. ټیک ده. صحیح ده که نه؟ صحیح ده انشاءالله.